کہ حمیدالله جان خو جمعیت لتله آیا خیبر یونین به په کم طرف باندې سپورټ قومیت خبرې شي نو دا خیر چې کوم سیاسي خلک دي سیاسي پارټي دي یغو په ذهنونو کې دا خبرې خو داسې څه شته نه. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو شهنشاه آفریدی په دا تمه سره چې تاسو وروجو ټیک ټاک او صحت هم خوي دا وخت مو سره په څنګه کې داسې شخصیت نوسته چې تعارف محتاج نه دی او ډېر زیات خدمات دي. مو په خپل هم استوس پاتې شوی جناب ډپٹی جنرل سیکرٹری خیبر یونین پروفیسر عبدالباقی صاحب سرجی ټول ناول هو تاسو ډېر شکریا چې موږ وخت راکړو. ډېره مننه شاین بھائی ډېره مننه. السلام علیکم او تاسو ډېره مننه چې دلته راغلو تاسو موږ له وخت راکړو. سرجی تاسو سره خبره ترې کوو د موجوده سیاسي حالاتو باره کې هغې نه مخکې د بوډۍ چې کوم ایجوکیشن سیسټم دی د خیبر هغه په کوم پوزیشن باندې روان دی او څنګه په کوم نظر تاسو ته کسو شاین بھائی ډېر ښه پښتنه دې وکړه. ایجوکیشن یو داسې یو نظام دی داسې یو سیسټم دی چې قومونه په تعلیم جوړیږي چې کله یو قوم جوړول وي او قوم مخکې ترقي کوي صرف او صرف هغه په ایجوکیشن باندې کوي. د بده مرغه د موږ د ایجوکیشن سیسټم تیرو حالاتو کې وار ان ټیرر و ډېر متاثره شوی و او کم سے کم دا اوس نوی وخت کې د موږ ایجوکیشن سیسټم دا اوس ریزلټ موږ کوو روان څه وخت چې کوم ریزلټونه راغلي دي نو د موږ ان شاء الله امید دا پیدا شوی دی چې د موږ لوکا به موږ په ایجوکیشن باندې مخکې بوزو او ان شاء الله دا به موږ ډیولپ کوو. شکریہ سر. رسوبې د موجوده چې کوم سیاسي حالات دي د وړې قومونه لږ ډېر په افراتفري سره شکار شوي دي. څوک څه وي چې قوم پرستي څوک څه وي څوک وي چې په یو قوم کې کور کي په بل کې نه کي. تاسو کوم نظر د حالاتو لکه یار دا خو خیر داسې یو غیر سیاسي سوچ ولا خلک دي چې وایي چې یاره قوم پرستۍ شکار شوي دي. مونږ خیبر یونین سره تعلق شو تو زه خپل خیبر یونین ډپټي جنرل سیکرټری مرکزی. مونږ کله هم دا سوچ نه دی کړی. مونږ ټول قومونه برابر دي او کدا قومیت خبرې شي نو دا خیر چې کوم سیاسي خلک دي سیاسي پارټي دي یغو په ذهنونو کې دا خبرې خو داسې څه شته نه. نور عوام دي هر څنګه سوچ به لري هر څنګه فکر به لري خو سیاسي خلک د یو قوم سره تعلق نه سوتي هغه د ټول خلک او د ټول ایروکي وطن سره تعلق سوتي. چونکې بلدیاتي انتخابات هم د راتللو یو امکانات شته دی په دغه علاقه کې. تاسو څه ګڼو خیبر یونین په راتلونکي وخت کې بلدیاتي انتخاباتو لا لړولو لا د مطلب ارادې شته وګڼو؟ خیبر یونین یو هغه تنظیم او سیاسي پارټي دو چې کبه بوډا توسیل باندې وکسې نو د نورو سیاسي پارټو وجود نه و چې دلته کې د خیبر یونین و د 1987 نه د خدمات دي اور صرف د خیبر د پورې نه دي د قبائلو یې پورې دي او هر کله چې आवाज اوچت کړی د قبائلو आवाज اوچت کړی دی. نو زه دا وایم چې خیبر یونین به بلدیاتي انتخابات وي او کا قومي وي او کا صوبایي وي هر انتخاباتو له تیار دي او هر انتخاباتو کې به ساخلي. خیبر یونین کې ډېر غټ ټیلنټ پروت دی او ان شاء الله تعالی چې وخت سره لږ څنګه خدمات مخکې کړي دي د اف سی آر خلاف یو غټ جدوجہد کړی دی. اف سی آر خلاف چې کوم قرباني خیبر یونین ورکړي دي هغه ډېر زیات دي. د موږ ملګریو خلک خو به اوس په دا باندې هغه خپل سیاسي هغه کوي خو د موږ ملګریو د اف سی آر خلاف دومره جدوجہد کړی چې جیلونه یې تیر کړي دي په میاشتو څو ځلې تیر کړي دي او دغه علاقې د پورې ډېره قرباني شته دی. نو ان شاء الله پر روان وخت کې چې کوم چیلنجز دي کوم مسایل دي موږ قبایلو لدی یو د بوډۍ نه د قبایلو په سطح باندې به ان شاء الله خیبر یونین خپل سیاست کوي او خپل هلې ځلې به کوي. سرجی حمیدالله جان تاسو پر تیر شوي مطلب چې کوم الیکشن او په هغه کې خیبر یونین سپورټ ورکړی او ناصر خان له چې کوم سپورټ ملو اوس چونکې حمیدالله جان صاحب چې کوم دی هغه جمعیت علماء اسلام جوین کړو. نو مو پښتنه تاسو نه دا و چې پر راتلونکي الیکشن کې چونکې حمیدالله جان خو جمعیت لتله آیا خیبر یونین به په کم طرف باندې سپورټ کوي کم سیاسي شخصیت لوي هغه سپورټ ورکوي؟ شاین بھائی خیبر یونین خو همیشه د لوکی خدمت کړی دی
اور کته د لطیف لاله نه راوخلې او نصر جي نه راوخلې یا مطلب حمید الله جون راوخلې نو خیبر یونین داسې شخصیت په وخت کې مخکې به ولیدي چې د الوکي خدمات یې کولو الوکي خدمات یې کولی شو. هغه کې حمید الله جون دی، نصر جي دی، لطیف لاله دی، نو هغو د مخکې به ولیدي او د الوکي خدمات د پوره به ولیدي. حالانکه خیبر یونین داسې یو تنظیم دی، داسې یو سیاسي سوچ او فکر لري چې په الوکا کې خدمت وشي. الوکا مخکې بوزو پروموټ کو الوکا، نو دغه پوره روان وخت کې خیبر یونین ډېر غټ تنظیم دی او چې حقیقت په خیبر یونین کې ډېر ټیلنټډ ایجوکیټډ او ډېر سیاسي شعور ولا مشرون شته دی. جی تاسو په چونکې په خپله هم ایجوکیشن کې ډېر زیات خدمات دي، لینګویج سینټر هم اوس هم تاسو په نومه باندې چلیږي از ا ټیچر از ا لیکچرر تاسو ټایم تیر کړی دلته ایجوکیشن سیسټم هم ته پته لګي، خدمات هم ډېر دي، سټوډنټس هم مانی داسې سټوډنټس هم پاتې شوي چې هغه نن سبا څوک لیکچررز دي، څوک پروفیسر دي، څوک موږ میډیا کې منډې تړلې وایي، مختلف فیلډس کې تاسو کسان شته دی او سپورټرز هم شته. زه دا ګڼم چې په دغه الیکشن کې که تاسو ودرېږو نو ډېر چانس هم داسې دی چې په بلدیاتي خبره کوم، بلدیاتي هغه کې ایز چیرمین چې هغه شو نو ډېر زیات سپورټ به تاسو له ملي څه ګڼو چې په راتلونکي الیکشن کې تاسو اراده شته او که نشته؟ د مونږ تنظیم دی، د مونږ یو سیاسي ډېر مضبوط وجود دی. ملګري به فیصله کوي چې یاره مونږ لوکل باډیز الیکشن دا مونږ ډسټرکټ په سطح باندې څنګه کوو، په کومه طریقه باندې کوو، نو د هغو مشرانو فیصله سره به مونږ خپل کینډیډیټ منتخب کوو. هغه که هر څوک هم وي پاکې مونږ هم خواهش کېدای شي. د یوت چې کوم نن سبا الیکشن کې منډې تړلې وایي یا پولیټیکل ایکټیویټیز کوي، نن سبا یوت تو تیر شوی چې تاسو کله مطلب دور یا شروع کې سیاست لرو وتلو منډې تړلې والے په هغه کې تاسو څه فرق ګڼو؟ ډېر بنیادي کوېسچن دی وکړو. اکثر ځای ملګریو سره ډسکس کوم هم اول کې به چې کم یوت و هغه به د علاقې د ترقۍ سوچ و، د علاقې د بهترۍ سوچ به و، خو کله نن چې پارټي ایکټ روغلو مونږ هغه ویلکم کړو، ډېر خوش آمدید او هر شی مرته خوش آمدید ورته وویل، ډېر ښه یو ښه سوچ و، ښه پلان و. خو کومه نن چې هغه شی روغلی دی نو ډېر افراطفري جوړه شوې ده. به زوی د دې چې د الوکي خدمات وکړو، ځکه چې اول زه د الوکي بچی یم، بیا د سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتم، نو مونږ اکثر کله وینو چې د سیاسي پارټۍ خدمات ډېر کېږي بځای د الوکي د خدمات نه. نو په اخره کې سرجي د یوت لا چې کوم نوجوان دي د ضلع خیبر هغوی له څه پیغام ورکوو؟ دا میسج دی چې تاسو خپل فوکس په ایجوکیشن باندې وروړو اور داسې ایجوکیشن باندې وروړو چې پاکې ټیکنیکل ایجوکیشن وي، پاکې داسې د نور ایجوکیشن هم ورسي دا هم وي. ایجوکیټډ سړی یو سیاست کوي او یو ان ایجوکیټډ سړی، نو دا کې بیا ډېر فرق دی. نو په کور دا چې د مونږ یوت اول ایجوکیشن باندې زور وروړي، یو د سیولایزډ قوم، د مهذب قوم، یو ساين هم د یو علمات هم د چې قوم څومره تعلیم یافته وي هغه به په دنیا کې هم دومره سیولایزډ ګڼلی شي. ډېره شکریه د وخت راکولو سرجي. عبدالباقي صاحب سره خبرې اترې وشوې، انشاءالله موږ تاسو یو ځل بیا ملاقات کیږي. تر هغې زما الله حافظ.